محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الانشراح وظیفه ده. الم نشرح لك صدرک. که تاسو په مشکلاتو کې الله پاک به تاسو له د مشکلاتو نه نجات درکړي. که ستاسو په زړونو باندې دغه رنګې د غم غرونه وي، الله پاک به ستاسو دغه مشکلات دا به ختم کړي. دغه رنګې ستاسو کو څه حاجت وي، الله پاک به ستاسو حاجت دا پوره کړي. که ستاسو حاجت د رښتې وي، دغه رنګ ستاسو حاجت دا وي که نه چې کور کې بیمار دی د هغې د صحت دپاره. که ستاسو حاجت د ویزې وي، دغه رنګ ستاسو حاجت د رزق دی، د مال و دولت دی. انشاءالله العزیز الله پاک به هر څیز درکوي. دشمنیانې دي او تاسو دا وایئ چې دشمنیانې دې ختمې شي، بالکل محترمو دا وظیفه د هم ستاسو لپاره ده. ډیره زیاته زبردسته، ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. کوشش وکړئ چې په خپله موقع او ملګرو سره شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مسائل دا ختم کی او دا دې حل کی. الله پاک دې زمونږ او ستاسو حاجتونه دا پوره کی. الله پاک دې منګ او تاسو ته تکلیفونه سختۍ نه راخی. الله پاک دې د راحت او پرسکون زندگی موږ ته نصیب کی. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الانشراح وظیفه ده. الم نشرح لك صدرک. د دې وظیفه د محترمو څومره مشکلات انسان ته رامحیته دي، د هغې حل پکې دی. د انسان په زړونو باندې، د انسان په زړه باندې محترمو د غمونو غرونه وي چېرته، الله پاک به ترې دغه غمونه دا لرې کړي. څومره ټینشن دی انسان ته، څومره پریشانیانې دي، دا به د محترمو الله پاک لرې کړي. نو سورة الانشراح دا ستاسو ژوند بدلوي محترمو. نو په سورة الانشراح کې صرف 8 آیتونه دي. 8 دغه 8 آیتونو کې دومره محترمو کمال دی، د انسان څومره حاجات وي الله پاک پوره کوي، څومره پریشانیان وي الله پاک ختموي. که دا پریشانی د دشمن وي، که دا د پیسو وي، که دا د رزق وي، الله پاک له پریشانی ختمه کړي، ښکلی ژوند پرې راولي. سورة الانشراح ابتدایي دور کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوی او الله پاک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته حوصله افزایی ورکوي چې ای محبوبه خفه کېږه مه. که دا کافران تاسو ته تکلیف درکوي، د دې تکلیف نه پس پتا باندې اسانتیا را روانه ده. الله پاک یو قسم لا په دې کې یو آیت دی، آیت نمبر 5 پنځم نمبر. په دې کې الله پاک نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته وایي د تکلیف نه پس راحت د خامخا وي. د هر شپې پسې د سحر وي. که نن ته مشکل کې، د تکلیف کې، پریشانۍ کې، رزق د کم دی، پیسې کمې دی، نشته دی، ژوند د صحیح نه دی، د مشکل کې د دې مشکل نه بعد پتا خوشحالي در روانه ده. نو کوشش وکړئ محترمو دا وظیفه د پخپله مو کوي. د علم د فارم کولی شئ، د حکمت د فارم کولی شئ. دغه رنګې دا وظیفه امډیکیټ امتحان وي، د هغې تیاری دپاره هم کولی شئ. د سکول پیپر وي یا د کالج وي یا پیپر د یونیورسټۍ وي، دغه رنګې انټرویو یو ځای کې وي. نور چې څومره د انسان مسایل دي، د هر څه دپاره محترمو دا وظیفه را کولی شي. د رشتې دپاره کولی شي، د محبت دپاره محترمو کولی شي. که بچا باندې جادو شوی وي، د هغې دپاره محترم کولی شي. یو بیمار د هغه ټیک کېږي نه، د هغې دپاره تاسو وظیفه کوئ. کومه طریقه باندې زه تاسو ته ویم انشاءالله العزیز الله پاک به دغه تورې تیارې تکلیفونه مشکلات دا به لرې کړي، سپین سحر به تاسو باندې راولي. ښکلی ژوند دا به الله پاک محترمو درکړي تاسو له. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار
دا دی خو د هغې نه مخکې د دې وظیفې چې کوم ریزلټ دی کوم چې نتایج دي هغه زه تاسو ته ویم د وظیفې چې کوم ریزلټ دی نتایج دي او آخري کوم اجر دی هغه تاسو ته کله میلاویږي دا دومره زر اثر کوونکې وظیفه ده محترمو خو صرف کار په تاسو دا دی تاسو به په یقین سره وکړئ چې څومره ستاسو یقین مضبوط دومره به الله پاک فیصلې زر نازلېږي څومره ستاسو یقین دا ټیک نه دومره فیصلې محترمو دا به نه راځي نو کوشش وکړئ چې لومړی خبره نه کوم چې نتایج دي د هغې حوالې سره یا ریزلټ چې کوم دی نو عقیده به صحیح ساتو مکمل یقین انشاءالله العزیز الله پاک به لازمن زموږ ستاسو امداد کوي ترتیب داسې دی چې موږ به څوارلس پیرې درود شریف ووایو چې کله موږ درود شریف څوارلس پیرې ویلې د هغې نه بعد به 113 پیرې 114 پیرې به دا موږ سورة الانشراح ووایو الم نشرح لک صدرک دا صورت به ووایو بیا به د هغې نه بعد چې کله دا پوره کړو 113 پیرې بیا به د هغې نه بعد 14 پیرې به درود شریف ووایو خو یاد ساتئ چې دا وظیفه د شپې هم کولی شئ د ورځې هم کولی شئ په داسې وخت کې کولی شئ چې هغه ټایم کې څوک موجود نه وي بلکل خاموشي وي د دې وظیفې مکمل ورځې تقریبا دا 30 ورځې دي تاسو به 30 ورځې دا وظیفه کوئ انشاءالله العزیز د 30 ورځو نه مخکې الله پاک به ستاسو حاجتونه هر یو څیز دا به الله پاک پوره کړی وي الله پاکم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته